زما نوم ډاکټر خواجه ساجد الرحمن اورګزی از ا کنسلټنټ سایکوتراپیست تاج ویلفیر کې 2 ایئرز نه ورکو چې کله یو پیشنټ زموږ راشي ادارې ته هغې طریقه کار دا وي چې کوم د ډرګس پیشنټ وي دي کې د ویډرال سمپټم ډېر زیات را روان وي نو پیلنی کم سټیج د هغې ته موږ ډیټاکس وایو پیلنټ کدي کمپلیټ نه موږ وایو نو دا ډیټاکسیفیکیشن دی په دې کې داسې وي چې د فرست سټیج نه واله فرست ډے نه واله تر 15-20 ډیز پورې داسې وي چې هغې کې د څومره هم جرمز وي یا جراثیم وي دننه په باډي کې نو هغې د ډیټاکس وشي نو هغه موږ سره مختلف قسم چې کوم د هغه باډي نه آؤٹ کیږي هغه د یورین په ذریعه سره شو یا ومیټینګ سره نو پیشنټ ته مختلف قسم تکلیف وي هغې کې هیډیک راتلی شي فل باډي پین راتلی شي او دین علاوه سایکولوژیکلي څه مسلې ورته راتلی شي نو 15-20 ډیز پورې چې کوم د هغې ریکوري وشي او په دې کې مین خبره دا دی چې هغې ته کوم میډیکیشن موږ ورکوو نو هغې کې موږ سره اورل هم راځي او دین علاوه انجیکټیبل هم راځي مطلب دا چې ګولۍ چې کوم دی هغه هم ورته موږ ورکوو او دین علاوه که هغه د انجیکشن او د ډریپ ضرورت رالو نو هغه هم هغې ته میلاویږي کله چې زموږ 20 ډیز چې کوم د ډیټاکس سیشن کمپلیټ شي هغې نه پس چې کومه دی موږ بیا دغه طریقه کار کوو چې دغه پیشنټ بیا ویږدي کې ډېر زیات امپرومنټ راغلی وي نو دا بیا سټیبل وي موږ سره د کاونسلینګ انډیویژوال سیشن د سایکوتراپي موږ سره چې دلته څومره ټیم دی سایکولوژیست دی نو هغې ته بیا چې کوم دی موږ د یو منیجمنټ جوړ کړو نو دا چې څومره هم پیشنټ دی نو دې کې انډیویژوال سیشن ضرورت راځي دین علاوه چې کوم د سایکوتراپي ضرورت راځي دین علاوه سی بی ټي شو دین علاوه ډي بي ټي شو مختلف قسم چې څومره هم تھراپیز دي دا موږ دې باندې اپلای کوو او بل مین پوینټ خبره ده چې دې کې فیملی سیشن انتهایی زیات ضروري وي د دې فیملی چې کوم دی هغه موږ راوړو هاسپټل ته او دې پیشنټ سره چې کوم دی بیا دې فیملی موږ کینو هغې کې مختلف قسم زموږ چې کوم دی سایکولوژیست نروس وي هغې چې کوم دی هغې بیا فیملی کاونسلینګ کوي نو زما ایز ایکسپیرینس دا دی چې پر ډرګس څومره هم پیشنټ دی نو دې کې سایکولوژیکلی ټریټمنټ انتهایی ضروري دی او دین علاوه اسلامک کاونسلینګ اسلامک چې څومره هم لیکچرز وغیره دي دا هم ډېر زیات امپورټنټ دی او ډېر زیات رول لري زه دا په فخر سره او ډېر ډاډ سره وایم چې تاج ویلفیر کې زما تقریبا ډېر کافي ټایم وشو خو تاج ویلفیر اینډ ډرګ هاسپټل یو داسې اداره ده چې هغه یو فول ریکوایرمنټس یو فول سټاف سره چې کومه دی هغې خپل ارګنایزیشن چلی په هغې کې موږ سره د هیڅ کمی هم نشته نو زه وایم چې یو ډرګس پیشنټ ته ټایم په ټایم چې کوم دی هغې ته میډیکیشن میلاویږي میډیکل سو ایشو وي هغه حل کیږي دین علاوه د هغې سایکوتراپي انتهایی امپورټنټ دی دا یو ټاپ باندې دی انتهایی زیات رول دی دین علاوه کاونسلینګ شو دین علاوه سیشن شو څومره هم سایکوتراپیز چې کوم دی موږ سره دا انتهایی زیات ضروري دی د یو ډرګس پیشنټ دپاره چې کوم دی د فیملی سپورټ هم ډېر زیات ضروري دی مین پوینټ دا که تاسو چېرته وګورئ نو داسې ریسرچ نه ده شوی داسې انجیکشن یا داسې ګولۍ نشته چې هغه هم پیشنټ ته 20 ډیز یا 10 ډیز یا میکسیمم یا ټایم یا ډوریشن دپاره ورکړو چې هغه د لاسه هغه ډرګس پرېږدئ نو ما خو چېرته داسې ایکسپیرینس کې نه کتلی دي او نه څه شته نو دې دپاره اسلامي کاونسلینګ هم ډېر زیات ضروري دی او دین علاوه چې زموږ څومره سایکولوژیکلی ټریټمنټ دی دا هم ډېر زیات ضروري دی او ډېر زیات امپورټنټ رول هم دی نو انشاءالله امید لرم چې دغه پیشنټ به بیا کله هم ډرګ سایډ ته نه ځي خو یو بله خبره هم دی کې زیاته ضروري ده فالو اپ چې کوم دی هغه هم ډېر زیات ضروري دی چې کله پیشنټ موږ دې ځای نه ډسچارج کړو هغې ته موږ دا وایو چې هر 15 ډیز پس به چې کوم دی ته چیک اپ ته راځي چې کله هغه چیک اپ ته راځي هغې کې موږ سره مختلف قسم سایکولوژیست ناست وي هغې سره د هغې کاونسلینګ وشي هغې خبرې وشي خو دې نه علاوه چې کوم دی پیشنټ بیا موږ ته فزیکلي مینټلي ډایرکټ پته لګي چې دا هلک خو چې کوم دی ډرګ سایډ ته خو واپس نه دی تللی نو دا هم ډېر زیات امپورټنټ دی زه وایم چې کله په یو ادارې کې داسې فول سرویس وي او دې نه علاوه یو ښه اپورچونټي وي نو شاید چې کومه دی دغه کس یا دغه کلاینټ یا دغه پیشنټ به واپس د ډرګ سایډ ته نه ځي دا به سوسایټي کې یو نارمل لایف تېروي زه د خپل چیرمین صاحب صابر حسین صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په دې شیزونو کې ډېره زیاته دلچسپي اخلي ډېر تکړه انتهایی محنتي سړی دی چې دې شیزونو ته ډېر زیات دهان ورکړي د هر څه چې کوم دی فل ریکوایرمنټ ساتي فل سټاف ساتي نو دا ډېره زیاته لازمي خبره هم ده موږ سره چې څومره هم میډیسن دی ټول ملټي نیشنل میډیسن موږ ته ورکو په ورځ کې 2 ځل وي 3 ځل وي 4 ځل وي څومره هم ضرورت رالو
پیشنټ ته میډیسن نو هغه ته ملاویږي. موږ سره خپل دلته ټیکنیشن سټاف وي، اني ټایم موږ سره 2 ټیکنیشن خامخا وي. د نایټ لپاره خپل سرویس وي او د ډے لپاره خپل سرویس. نه لو نور میډیکل سو ایشو وي، دي نه لو انټي شو یا دي نه لو چې کوم د ګیسټرو سو ایشو شو، نو دا غي هم چې کوم د موږ پراپر طریقې سره خیال ساتو موږ چې پیشنټ چې څومره هم کمپلینټس وي چې هغه ختم شي. د ډرګز چې کوم ټریټمنټ دی دا موږ سره 6 منث دی. 6 months داسې دی چې په دې کې 3 یا 4 months چې کوم هغه هاسپټل کې دنه وي، 2 months چې کوم دی د هغې کور نه چې کوم دی هغه فال اف وزټ چې کوم دی هغه انتهایي ضروري وي. هر 15 days پس چې کوم دی دا پیشنټ به کور نه راځي، دلته به چیک اپ کوي. نو ټوټل ټایم ډوریشن چې کوم دی هغه موږ سره 6 months دی. هغه خلک چې هغه داسې فیملی سره تعلق ساتي چې ډېره زیاته غریبانې وي، نو دې خلکو بیا دومره چې کوم دی فی چې کوم دی کاسټ او دین له فی وغیره چې کوم دی دا ډېر زیات ورته ایشو بیا. نو زیاتره خلک چې کوم دی بیا 1 یا 2 months پورې چې کوم دی دی وی چې رم پیشنټ د ټریټمنټ کولی شو، باقي موږ سره داسې څه فیسیلیټي نشته چې موږ ارینج کو. خو ته د خپل سی ایو صابر حسین صاحب چې کوم ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغه یو ډېر ښکلې فیسیلیټي دغه کړې ده چې په ادارې کې زما څومره اندازه ده چې هر اتم پیشنټ نه پس کوم دی یو کدو پیشنټ دی فری دغه کوي. بدقسمتي دا ده چې څومره هم ارګنایزیشن دی هغه کې د ډرګز علاج کیږي، خو هغه کې ذهني چې څومره امراض دي دغه علاج نه کیږي. فار ایگزامپل موږ سره څو بیماریان داسې دي چې دا ډرګ سره ریلیټډ دي. که تاسو چېرته سوچ وکړئ نو د 20 days چې کوم ډیټاکس مایات کو دینه پس چې کوم دی دوباره پیشنټ سره زموږ چې کوم دا کاونسلینګ وغیره سیشن کیږي، نو دې کې موږ ته پته لګي چې دا ذهني امراض خو دې باندې نور څومره اټیک نه دی کړی. فار ایگزامپل دې کې د څه بیماریان ډېرې زیاتې کامن دي، هغې کې موږ سره ډپریشن شي، انزایټي شي، دینې له بایپولر شي یا دینې له سکیزوفرینیا شي. دا داسې موږ سره داسې بیماریان دي، داسې ډیسارډرز دي چې دې کې مختلف پیشنټ چې کوم هغه په دې کې انوالو وي. خو بدقسمتي دا وي چې د ډرګز والا څومره هم ادارې دي دې ته پته نه لګي. نو دا زه یو فخر سره وایم او داد سره وایم چې شکر الحمدلله داسې پیشنټ چې کوم دی اوس هم موږ سره 2 درې چې کوم دی سکیزوفرینیا پیشنټ هم شته دی، او دین علاوه چې کوم دی د بایپولر هم موږ سره 5-6 پیشنټ دي. خو یو پیشنټ تاسو سره بل تاسو د ویډیو کې کول غواړم چې څومره هم ویورز د هغې ته هم پته ولګي. څه ټایم مخکې چې کوم دی یو پیشنټ ما ته راغلی و، هغې ته چې کوم دی پینسایټوپینیا مسله وه. دا پینسایټوپینیا داسې پیشنټ دی چې دا په هاسپټل کې ډېر په مشکل سره اخلي. بیا هغې نه پس چې کوم دی ما بون میرو ایډوایس کا، بون میرو نه پس چې کوم دی فردر انویسټیګیشن ما وکړل، نو هغې کې چې کوم میګوپلاسټیک انیمیا آیرن ډیفیشنسي راتله. نو شکر الحمدلله هغې ته چې کوم منیجمنټ تیار کړلو د میډیسن او چې کوم پروټوکول موږ د هاسپټل سایډ نه ورکړلو، د هغې موږ ته انتهایی بیسټ رزلټ رالو، ډېر زیات بیسټ رزلټ. او زه انشاءالله کوشش هم کوم چې هغه تاسو په کیمرې په دغه سره راولم او پیشنټ چې کوم دی تاسو خپل ویورز هم وګورئ، هغې ته به هم پته ولګي. نو تقریبا 90% په هغې کې امپرومنټ راغلی دی. یو ځل بیا تھینک یو سو مچ او ډېره مننه.